أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر اوچت او عزت والا دی هغه ذات چې دغه په لاس کې د کائنات بادشاہي ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. چې مرګ او ژوند دي د دې لپاره پیدا کړل چې تاسو وازمئ او وګورئ چې په تاسو کې څوک بهتره عمل کوونکی دی او هغه زبردست هم دی او بخون کې هم دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه جوړ کړل تبا د رحمان په پیدا وخت کې څه قسم بے ترتیبی بیانمو مې واپس بیا وګورا آیا تاسو خرابتیا په نظر راځي؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا نظر واچوا ستا نظر بستړې ستومانا او نامراد واپس تا تراشي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږه تاسو ته نږدې اسمان په عظیم الشانو دیو سره خسته کړی دی او هغه مو د شیطانانو د زغلولو لپاره د اشتل ذریعہ جوړ کړی دا. د دې شیطانانو لپاره مونږه د سرو لمبو ور تیار ساتلې دی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی دی داوی د پاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. کله چې ورتا هغوی ورغزار کړی شي نو هغوی با د دوزخ د غړمباري hebatnak आवाज اوري او هغه به خټکیږي د ډېر غضب د وجنه بسم شليږي. هر ځل چې ورتا کوم ډلا ورغورځول کیږي نو د دوزخ نوکران با داغوی نه تپوس کوي آیا تاسو ته څوک خبردارون کې نو درغله؟ هغوی به جواب ورکړي خبردارون کې مونږ ته راغلي وو خو مونږ هغه دروغجن وګڼو او اومویل چې الله هیڅ څه نه دی نازل کړي تاسو په لویه گمراهۍ کې پراته یې. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
او هغوی بوای افسوس کومنګه اوریدلې وي یا مو د عقل نه کار غستلې وي نو نن به د سرو لمبو په سزاوارو خلکو کې نوې شامل شوي په دې طریقه به هغوی خپل ګناه په خپل ومني لعنت دې په دې دوزخیانو باندې إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير کم خلق چې نالیدلی د خپل رب نه یریږي یقینا چې داوی د پاره بخنه دا او لوی اجر دی وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تاسو کو پټه خبره کوي او کو په اوچت आवाज الله ته یو شاندا هغه خو د زړونو حال هم پیژني آیا هغه به نه پیژني چې پیدا کړی دي دا زړونه حالکه هغه باریک لیدونکو او خبردار دی هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور دا هم هغه دی چې تاسو د پاره زمکه تابع کړی دا ګرځي د دې پسینه باندې او خوري د الله رزق هم داغه دربار تبا دوباره ژوندۍ ورځي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا ستاسو سره یې رنشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به تاسو په ځمکه کې ورننه باسي او ناڅاپه به د ځمکه ټالۍ خورل شروع کړي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير آیا ستاسو سره دا یره نشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه په تاسو کاڼي ورول کې هوا راولېږي بیا به تاسو ته معلومه شي چې زما خبرداري څنګه وي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير د دوی نه مخکې تیر شو خلکو درو غړل دي خپل پیغمبران نو وګورئ چې زمانه ول څنګه سخت وو أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آیا دا خلق د ځان د پاسا الوتونکو مارغانو ته نګوري چې وزري خوروي او راغونډوي د رحمان نه سیوا بل څوک نشته چې دوی په هوا کې ټینګ کړی وي هغه په هر څه نظر لرونکي دی أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور اوخه اخر هغه کم قسم لخر ستاسو سره دی چې د رحمان په مقابله کې ستاسو مدد کولی شي حقیقت دا دی چې دا کافران په دوکه کې پراته دي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور یا بیا دا وایي چې څوک دی هغه چې تاسو له رزق درکولی شي کچري رحمان درنا خپل رزق بند کړي په اصل کې داخلك په سرکشي باندې او د حق نه په ډډه کولو باندې ټینګ شوی دي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لک سوچ خو وکړئ کم سړی چې پړمخې روان وي آیا هغه زیات صحیح لار موندونکی دی یا هغه چې سری پورته نیغ وي او په یو هوار سړک باندې روان وي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې پیدا کړی تاسو له د اوریدو او د لیدو طاقتونه درکړل سوچ کوونکی او پوهیدونکی زړونه درکړل خو تاسو ډېر کم شکر ادا کوئ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوارو کړی یې او هم هغه ته به تاسو ورجمع کېږئ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين دوی وای کتر اختنی نو اوایا چې دا وعده به کله پوره کیږي ورته وایا د دې علم خو د الله سره دی زه خو بس صفا صفا خبردارون کېم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بیا چې کله هغوی هغه سیز نږدې وویني نو د هغه ټولو خلکو مخونه به وران ویجاړ او تختی کوم چې انکار کړي دي او په هغه وخت کې به ورته ویل شي چې دا د هغه سیز کوم چې به تاسو غوښتلو قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله زما او زما ملګری هلاک کړي او یا په مونږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه بچ کوي سو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين دوی ته وایا هغه ډېر رحم کوونکی دی په هغه باندې مونږه ایمان راوړې دی او په هغه باندې زمونږ باور ده ضرب تاسو ته معلوم شي چې په ښکارا گمراهۍ کې څوک پروت دی قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو تاسو د کویانو اوبو پزمکه کې ښکته لاړی شي نو څوک دی چې د دې اوبو رواني چینه با راوباسي او تاسو له به درکړي